خلک د شپې په لاره برګر نشي خوړی او پولیس وایي شوکې کمې شوي دي. نو د شوکو رهزنو او د غلا اعداد و شمار څنګه وموندل؟ دا اعداد و شمار ټول د پولیس خپل دي او دا زوال پېښور پولیس کې د نوې سیټ اپ سره شروع شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو مرګرو، د کال 2024 وروستی میاشت ده او لږو ورځو کې به موږ انشاءالله نوې کال کې داخل شو. خو پېښور کې جرایم د کمېدو پځې زیات شوي دي او د تیر کال نه د جرمونو شمیر بلا مبالغه سیوا شوی دی. کوم دستاویز چې د پولیس لخوا تیار شوی دی هغه کافی اعداد و شمار داسې لري چې شیر کول به یې د دلچسپۍ نه خالی نه وي. دستاویز مطابق کال 2023 11 میاشتو کې د قتل 501 او د اقدام قتل 725 واقعات شوي ولی سخت کال یعنی 2024 13 نومبر پورې د پېښور ضلع کې د قتل 527 واقعات او د اقدام قتل 790 پیښ شوي دي. د خلکو یرولو ترخولو واقعات یعنی 506 سخت کال 2024 کې 588 او تیر کال 563 شوي وو. همداسې هلکانو سره د جنسي زیاتې یا ریپ واقعات تیر کال 32 او سخت کال 46. د لین دین په تنازعاتو د اغوا وارداتونه 2023 کې 23 او نومبر 2024 پورې 10 رونما شوي. دغه شان پولیس باندې چې کومې حملې شوې وي هغه هم د تیر کال 98 په مقابله کې دې کال 211 ته رسېدلې دي. غلا کې د کارچورۍ واقعات هم 86 او 69 وو. لوی فګر هم د 2024 دی. کم ځای چې کم وي نو تاسو ته به وایو. د لویو ګاډو د غلا واقعات 39 او 21. د ګاډو تختولو واقعات 19 او 18. موټرسایکل د غلا واقعات 231 او 169. د موټرسایکل په ګن پوینټ باندې د اخستو واقعات 139 او 85. جنکو او ښځو سره د جنسي زیاتې یا ریپ واقعات پروس کال زیات یعنی یو کم شپېته وو او سخت کال دا شمیر کم دی یعنی 39 وو. تیر کال د اغوا برای تاوان 10 وارداتونه شوي وو خو سخت کال صرف یو واردات شوی دی. تیر کال 11 او سخت کال 6 ماشومان اغوا شوي دي. کورونو نه د جنکو د واده په غرض تختولو وارداتونه هم کم شوي دي. تیر کال دا شمیر یو کم شپېته وو ولی شکر دی سخت کال دا شمیر 46 دی. ټولو نه عجیبه عادت پکې د شوکو یا رهزنو دی. د پولیس د دستاویز مطابق تیر کال شوکې زیاتې وي او سخت کال دا کمې شوي دي. د فګرز مطابق 2023 کې 401 او 2024 کې 365 واقعات شوي دي چې بیخي د نه منلو دي. د رهزنې د واقعات چې کوم دي د دې فګر ټول دستاویز ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. اصل خبره دا ده چې پولیس دا ریکارډ د افسرانو د خوشحالولو دپاره جوړ کړی دی. حالانکه ټولو ته معلومه ده چې شوکو په پېښور کې څه حال دی. خلک د شپې په لاره برګر نشي خوړی او پولیس وایي شوکې کمې شوي دي. ځکه د انسان زړه ته که دا خبره راشي چې دا نور جرایم کمولی نشو ځکه چې اوښ په بډه نه وهلی کېږي. اوس د قتل او د اغوا ریپ یا ګاډو په ټولو فګر به څنګه کمول؟ کمیدل به صرف هغه فګر کم کې چې چانه موبایل چانه 3 یا 10,000 روپۍ اخیستې شوی وي. حالانکه ټولو متاثرینو د پاره د کرائم یو شان ټریجډي وي. بهرحال د غلا واقعات دواړو کلونو کې 539 او داسې بدخورۍ واقعات تیر کال 11 او سخت کال 9.
دا اعداد و شمار ټول د پولیس خپل دي. داسې ډیر واقعات شته چې پولیس نه دی راپورټ کړي، ایف آی آر نه دی شوی یا روزنامچه کې اندراج کړی دی. ډیر کیسونه به د دریافت د مرحلو نه تیریږي. خو خبره دا ده چې که دا ټول فیګرز مونږ پولیس سره 100% ومنو نو د شوکو رهزنو او د غلا اعداد و شمار څنګه ومنو؟ دا بالکل هغه خپې اوبو ته کولو والا مسله ده. پولیس د خپل موجودګۍ احساس ورکولو نه لاس په سر دی او دا زوال پیښور پولیس کې د نوې سیټ اپ سره شروع شوی دی. نور پروګرامونه به هم په دې مونږ کوو. الله دې امن قائم ساتي. آمین.